ورکه کی دریو کسو نه ځان نه پټیږي، یو ډاکټر نه، یو دای نه او یو مولا نه. ډاکټر دې د اپریشن په وخت کې هر ځای وګوري. ګوري دي که نه؟ ګوري دي که نه؟ په دا سنبای د دانه خطري ډاکټر دې اپریشن کوي، ګوري دي که نه؟ دې خوا وګورئ، یو دای چې ښځې لنګوي ګوري یې که نه؟ او ملا دې په تخته باندې دا خانه وګوري. درې کسو نه ځان نه پټېږي. ما ته معلوم یې، معلوم زما مخکې به د تورې خبرې نه کوئ. په کوارټ جیل کې را سره یو و، ما ته وایي چې وای ملا صاحب هغه به م ورځي چې زه بهر وځم. مال چل څه دی؟ ویل کور به مې بچي ناست دي او ښځه به مې خړ خړ ګوري چې څه شو، څه په قهر اخته یمه. مال ښځې به دې تورې کټوای در پسې ماتې کړي، کور دې وران شه چې ته تې راوتې. اختر راغی. اوس پاړي پور جیل کې زه لګیا یم، جامو کې پرتوغا خچومه چې اختر مونځ به کوو. یو راغی نو ماته وایي چې څه چل دی لکه؟ ویل ته لا جامې بدلې، دا د اختر ورځ وګوره، دا د کور مینچې وریجې وګوره، او دا زمونږ جیل وګوره. تاسو ټول هغه بهو یئ که نه یئ؟ زه یو موټر کې سورم، 400 ته تلم، نو یو زړه ښځه اوس په سړک منځ کې داسې کېږي. نو ډرایور داسې خوله ور وویسته، ویل بچه جرابې. نو زړه ورته وایي چې وایي جرابه به دې پورې خدای دې ځواني کوټې که. زه جرابه یم، زه خو لا اوس د 14 کالو یم. نه جرابې وګوره. بیا دا زړې ګورئ، که زه دروغ وایم راشي دا ګیره رانه کله کوي. په لارۍ کې چې جنج روان او دوپړی ورسره ناست دي، د زړو لاس راایستی که نه؟ دغه کوي که نه کوي؟ هغه مونږ دغه وی اکو بکو سر سیندکو غوا مې لاړه په ترپکو اباسین چپې چپې ورته ناسته درخانه سر غوړول توتی ورته تړل، توتی په اوبو ټیک الیسرنګ ډبلی د اوسپنې ګولی. بیا څه شی شو؟ دا بېنظیره دی وزیر اعظمۍ نه کوزه کا او په دې مالګو منډۍ سړک باندې به روانې، په ایمان یې څوک ورته اوم ګوري. ټماټر ګران شو، ټیپر ګران شو، کچالان ګران شو، پلانې شی ګران شو. اوس واوره پنسن دی په دیم ټیکسو لګېدو. الحمدلله یا الله نور زیات امین کړه. کاپای د هلکانو ده په دیم ټیکسو لګېدو. دوایانې دکان دی، دوایانې په بوتل باندې به دویم لیبل لګېدلی چې سیل ټیکس 5 روپۍ، سیل ټیکس 5 روپۍ. اسی بوتلونه د 50 روپو بوتل راشي په 80 او 90 روپۍ شو. 80-90 باندې د 50 روپو بوتل شو. د ټاټکي مزدوران 50-60 روپۍ ورځ علي. ماشومې بیمار شي 300 روپۍ د ډاکټر فیس او د 300 ورته دوایو لیکي. چې د بجلیګر مولا دکان ته راشي دا ویل کور یې وران. اوس به دا څو ګاډي 300 رانه ډاکټر واغوستې. زه یم خورې ډېر ښه کار دی، ته م ووټ له تلې وې، سم کار دی. ټاټکي مار استاز ته څنګه یې، په سړک به څنګه ګډې دی، په ډیټسن کې به څنګه ګډې دی، په لارۍ د پاسه به ډولکي ته څنګه ګډې دی. دا کار وکړه وایي جو بشي څه اوس دنه پرتوګو باسم او په دې سړک دې راکاږم. په خدای باور وکړه چې د شپې بجلی والا راواستول چې ټرانسفارمر کم ځای کې ولګو. د شپې زه به تاله ووټ درکړم، زه تا نه ښه ظالم. سم شی سم، که سبا الیکشن شو بیا به م وګورم. ما چې کوم ممبر په حق کې تقریر کړی دی داسې به مې د لاسه ودرولو.
ما چې کوم منبر له تقریر کړی غاړو خدای پاس کړی نه دی دا شکر دی کنه هغه خبيث سره به مې څه کول چې داسې به مې ودرولو چې ودرېږه په دې یونیورسټۍ کې مې دوه ودرولي تېرې کړي کلمې مال تېرې کړي کلمې تېرې کړي مالو وایي چې په موږ د ښځې په 3 کاڼي طلاقي چې موږ به تختونه ویل په موږ د ښځې په 3 کاڼي تختو بنا ټیک شو د خدای شان ته ګوره مال بیا کلمې تېرې کوي چې دا به نه ویم چې زه به دا وکم بے نظیر یو پوسټر چاپ کړی ہو کہ ہمارا عزم غربت کا خاتمہ ہے ہمارا عزم کیا ہے غربت کا خاتمہ آج سارا پاکستان غریب غربت کی وجہ سے مر رہا ہے یا نہیں ان کا بیڑا تباہ ہو رہا ہے یا نہیں راستے پہ جاتا جاتا بم کا دھماکہ ہوتا ہے التا سخدے والے ہو گئی التا پا بم کے والو دی لٹاوئی ہے لاندی مونگ غرق نے کی کوئی شوے وہ سب پتہ لگی او دلی کا راج امویا کوئی رونے والا نہیں مونگ خود دلی راجگان یو پا مونگ خود سوک جڑا والا ہم نشتا پلاور کی چکمہ دماکاو شو آگے تا خبری حکومت سے اعلانو کو 30,000 روپے مڑے ور کئی اور 10,000 روپے زخمی ور کئی حکومت اور تدا اعلانو کو 30,000 روپے چکم مڑے دے غلط 30,000 لعنت پاغا چا زما زوی او زما رور او زما خزا او زما بچی با پا بم کے والوزی زب 30,000 روپے علم زما پا ولی پیڑای دینا لتی خدای دی زما کور روان کی چه زب 30,000 روپے باندې خپل مړی خرڅوم دا هغه شرمېدلې قوم دی دا هغه ذلیل قوم دی حکومت 30,000 روپے ورکړي چې خیر ده کبم کې والد خیر دی شهید شو شهید نه لم خلینا توبه سمات شهید شو دا خبره زمون چې دی دا افسانې دي لکه د افسانو کتاب سره د شپې خوب نه ورځي او د افسانو کتاب ګوري او زړه په خوشاله دا افسانې دي تاسو راوځي او مونږ یې وایو تاسو یې اورئ لکه پخوا به ښځو په کورونو کې جنګنامې ویلې نو ښځې به ورته راټولې شوې او جنګنامه به یې ویله نو یو ښځې به جنګنامه ویله او نورو ښځو به ورته او د شیعو ماتمخانې ته ورشه سکینه پیاسې مرغۍ دوی ورته ټول ناچي تاسو پوه شئ ګډېږئ ما خبرې ته غوږ کېدئ ګډېږئ ما زه تا ته وایم چې امام حسین داسې ورته ویل زنده‌باد ته په ایمان ووایه پښتو کې در سره خبرې کوم مولانا صاحب زه به اردو وا کېدی شي تاسو پې پوه شوي نه پښتو کې وایو چې خېټه د یو پړسېدلي او ټیزونه بله چې د ده خېټه کیني خېټه ستا پړسېدلې او ټیزونه زه اچوم نو ستا خېټه کیني چې څو پورې تا په خپله ټیز نه اچولی